تاسو باندې که عذاب راغی یا قیامت راغی نو تاسو به د خپل بوتان بلئ او که نه الله به بلئ، نو خامخا به دی بیا الله بلی. دا کافران هم چې کله کشتۍ کې به سوارو او دا کشتۍ به چې کوم دی د چپو ګډ وډو چپو واغستله نو دی بیا صرف الله را بلو، خپل بوتان او خدایان به تیرو، صرف الله. اوس هم د انسان دا دغه پکې الله پاک اچولی دی چې کله په ده باندې سخته راشي او داسې سخته چې بل څوک نه دی فورا الله ته آواز کړي. یو مریدو خپل پیر ته ویل چې لکه ما ته داسې دعا وښیه چې ما ته د سمندر لاره راکړي او د اوبه باندې ډوبي. هغه ورته ورشئ سمندر ته ووایه زما نوم ورته واخله ورودانګه ورته، دی به ته لاره هم درکړي ته به ډوبي نه. نو دی چې لاړه سمندر ته ورودانګل که نه او د سمندر د چپو بد واغستو، نو دنه بیا د خپل پیر نوم یې صرف الله ته چغوله، یا الله یا الله. نو په دغه ټایم کې ظاهره خبره انسان د زړه نه بیا دا چغه راوځي چې ته پته چې زه مړ کېږم اوسه بل څوک مددګار نشته صرف الله دی. نو دغه ټایم کې د زړه کیفیت بیا جدا وي، دغه ټایم کې د زړه او د ژبې کنیکشن دا بیا یو وي. نو په دغه ټایم کې د بیا الله ته چغې والې نو الله ولا بالکل لار ورکړله د اوبو په سر باندې ګرځېدو اوبو نه ډوب. نو په قیامت کې هم یا په انسان باندې عذاب راغی یا قیامت راغی دی به صرف الله ته چغه وي بل چاته به نه وي. نو ته فرمایي کو چې تاسو په دې خپله دعوه کې رښتونی چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق شته دی، واړه یا لوی شریکان د الله سره شته دی، نو بیا تاسو له پکار دي چې په سخته کې او په قیامت کې د الله نه علاوه بل څوک راوبلئ او هرګز دی بل څوک نه رابلي، صرف الله به رابلي. هغه تکلیف تدعونه چې تاسو رابلئ الیه هغې طرف ته الله، کم تکلیف د لرې کولو دپاره چې تاسو الله رابلئ نو هغه تکلیف په الله لرې کي. کله به یې لرې کي؟ ان شاء، کو چېرې الله وغواړي، کو چېرې وغواړي الله نو الله به دغه تکلیف لرې کي، او کو الله ونه غواړي دغه تکلیف ته نه الله نه لرې کوي، نه د بل څوک بیا لرې کولی شي. په قیامت کې په عذاب کې په سخته کې تاسو صرف الله رابلئ، د خپلې سختې د لرې کولو دپاره صرف الله ته بیا چغه وښئ. بیا دغه ټایم کې تاسو دا بوتان پرېږدئ. بعضې مفسرین وایي چې تنسون په معنا تترکونه سره دی، تاسو پرېږدئ بیا ما هغه بوتان تشرکون چې تاسو شریکوئ د الله سره، یا تنسون تاسو هېروئ ما هغه بوتان تشرکونه چې تاسو شریکوئ د الله سره. دغه ټایم کې بیا ستاسو دغه بوتان او دغه خدایان هېر وي، صرف یو الہ ته بیا چغې وښئ چې هغه د ټول کائنات خالق مالک او رازق